وصف نه بیان دي صفت وصف نه بیان دي صفت په جبه سره دا متبادره معنا ده. نو حمد والوصف دا بیانول دي صفت دی په جبه بیل جمیل چې تعلقي جمال د محمود سره. دا جمال د محمود دا متعلقي د وصف بیانول په خله یعنی تخله کې تعلق جمال د محمود سره. هر کمال جمال ده متلبسا بعلتين التلبس ته وصف چې کوم ته وصف کیا یعنی بیان کیا په لسان په جبه چې تعلق جمال سره دا علی جهت التعظیم و تبجیل دا متلبس علت سره علت چې تعظیم ظاهری تعظیم باطنی دا تعریف وکړه. نو که خالی تعظیم ظاهری وی باطن کې نه لکه سخریه غپ شپ استهزاء چې سره بل پر استهزاء کوي غپ لګي نو ظاهر کې تعظیم کې مثلا حضور کې تعظیم نه دا سخریه دا استهزاء دا اوتله ولی لکه حمد کې دواړه معتبر دي. ظاهر کې به تعظیمی باطن کې به تعظیمی. استهزاء کې خو ظاهر کې تعظیمی چې سره بل پر استهزاء کوي غپې کوي باطن کې نه لکه منافقینو به داسې کول. نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې ظاهر کې به تعظیم کوله ہے د نبی صلی الله علیه وسلم او تبجیل نه یعنی زړه کې تعظیم نه. نو تعظیم نه مراد تعظیم ظاهری التبجیل بجل نه ده. بجلم عظمت لوی ته وای. تبجیل نه مراد تعظیم باطنی جوړه حمد کې پکاره یا دا تبجیل تعظیمی و معنا ده خو تاکید پر ده. تاکید خو قوت پیدا تاکید فائدہ کوي قوت او قوت تشیلره. نو تعظیم ظاهریه تبجیل و معنا په تاکید یو کړي تعظیم په تبجیل سره دواړه تعظیم دي. نو قوت په تعظیم کې راوځي. قوت تعظیم دا ده چې کامل تعظیمی کامل تعظیم بیا دا چې په لسان سره ظاهر کې یا باطن کې می دا بیا کامل تعظیم ده. تاکید نام دا سه معلومیږي چې تعظیم پر تبجیل تاکید ده. تاکید کې کمال تعظیم معلومیږي. تعظیم کې کمال ده چې هم ظاهرا نه هم باطنا نه. دا خبره وکړه. نو دا د حمد تعریف شه هو الوصف بیانول دی صفت دی په جبه بیل جمیل چې تعلق جمال دی محمود سره متلبسا بعلت تلبس او ټچ دی ویلت سره جهت په معنی دی علت سره هغه علت څه ده بیان ده التعظیم او التبجیل چې ظاهر کې هم تعظیم یا باطن کې هم تعظیم. دا تعریف ته حمد اخلاص. اوس دلته حمد کې چې امور پکاري حامد محمود محمود بی محمود علی. حامد خو هغه چاته وای صدر عنه الوصف صفات بیانول چې چاله خلی صادری وسات حامد وای. نو حامد هغه صدر عنه الوصف وصف معنا بیان الصفه والکمال. دا حامد ده. ام محمود چاته وای ما تعلق بالجمال. محمود هغه چاته وای چې د سره د جمال تعلقي جمال چې چا سره تعلقي اته محمود وای. حامد خو بیانې نو حامد هغه ده چې بیان د جمالاتو کوي په خله. ام محمود هغه ده يتعلق بالجمال چې د سره جمال تعلقي دا محمود ده. ایو محمود به ده
ایو محمود علی ده محمود علی یا محمود بی کې دوا فرق دي یو فرق دا ده چې محمود بی معنا محمد به باللسان محمد به باللسان چې جبه باندې کم شایته بیان کې انه کمالات جبه باندې چې بیان کې دا محمود بی ده به معنا محمد به حمد په دغه وشه کنه یعنی تا چې ثنا ویله خو په دې صفاتو دی ویله دا محمود بی ده ام محمود علی معنا ان یکون فی نفس الامر چې دا صفات په نفس الامر کې وي محمود علی ای حمد علی فی نفس الامر دا حمد دې صفات له وجه وشو په نفس الامر کې چې صفات نفس الامر کې تا کې وو دا محمود علی نو حمید هغه چاته وای صدر عنه الوصف چې دا وصف بیان دي صفات صادری محمود هغه چاته وای تعلق بالجمال چې دا تعلق ته جمالي محمود بی چاته وای محمد به یو کمالات ته وای حمد به باللسان چې حمد وشي په دغه صفات سره په جبه چې په جبه کوم صفات تو وای چې مثلا دا سخی دا دا جبه باندې صفات وای دا محمود به ده محمد به باللسان ا محمود علیم دغه صفات ته وای خو په نفس الامر کې نو چې خله باندې بیان کې محمود به ده چې نفس الامر کې دا په محمود کې دی مدا محمود علی نو محمود علی معنا ما وقع علی الحمد چا باندې چې حمد واقعي ثنا واقعي په نفس الامر کې وکول حمد خو صفات نفس الامر اول وجه کړه نو محمود علی معنا ما وقع علی الحمد هغه صفات چې غیله وجه حمد واقعي په نفس الامر کې دا محمود علی دا فرق بل دا فرق دا بعضی دا فرق باندې چې محمود بی چاته وای محمد بی باللسان چې کوم صفات بیان ته وکي په خلق محمود به حمد به باللسان چې حمد وشي ثنا وشي به دغه صفات له وجنه په خله دا محمود بی ده چې باعث الحمدی علت باعثی دا محمود علی اوس باعث شي یا دغه صفات کې دا تا په خلی ویلې دي چې دا چا علم دې ذکر کړه یا سخاوت یا شجاعت دا محمود بی د په خلی خطا دا ویلې دي چې فلان کا ډیر شجاع ده ډیر سخی ده اب باعث هم دغه دیو سړي کمالات پتا باعثي زکه وایي نو چې کوم شي محمود ویو هغه محمود علی خو فرق اعتباری راځي محمود بی حمد بی چې په خله دی ویل نو محمود بی چې باعث پتا باندې محمود علی اکل فرق پکې یو شاید باعث محمود بی وی محمود علی نه لکه سړي کې صفات ته شجاعت ته مثلا سخاوت ته نو محمود بی ده حمد بی په دې ثنا ویل ام محمود علی چې پتا باعثي هغه څه شاید هغه دغه صفات پتا نه باعث تا باندې دا باعثي چې تا ته روپۍ درکړي پیسې درې نو ته خوشاله ځکه دې ثنا ته وای باعث تا باندې دا روپۍ دي نو کله محمود بی محمود علی متعید بذاتی متغیر بل اعتباری دغه صفات چې په خلی دی ویل محمود بی دغه صفات علم مثلا وغیرہ نور صفات چې پتا باندې باعث تی په نفس الامر کې دا محمود علی نو محمود بی په خلی شو محمود بی په نفس الامر کې پتا باعث شو دغه صفات چې په خلی دی ویل دي دغه تا باندې باعث دي نو محمود بی محمود علی او شهر فرق اعتباری راغی اکله داسي چې شاه محمود بی محمود علی نه محمود بی په خلی باندې صفات ذکر کړي
خو محمود علی نه باعث نه پتا باندې باعث پتا باندې نور کسی هغه صفات نه باعث مثال ته روپۍ لري هغه له وجه پتا باعثي ځکه ته ثنا وای حمد وای خاجي وذا تعریف وکړه الحمد هو الوصف بالجميل على جهه التعظيم والتبجيل دا تعریف اوس اعتراض په دی باندې هغه تفتازانی صاحب دا حمد بیان کړی په بعضی کتابونو کې هلته لسان قید لګولای دا هو الوصف باللسان ها بیانول دي صفات دي په خله حضرت خدا لسان قید نو ویلای نو لازم سو مخالفت شرع متن نه یعنی ماتن شارع ماتن خلاف وکړه ماتن تفتازانی دا هغه بعضی کتابونو کې وایي هو الوصف باللسان اته دلته وایي هو الوصف وایي لسان قید نه وایي چې ته دا بیان دي صفت په خله کې دا څه نه وایي اول ته تفتازانی وایي چې وصف باللسان دا یعنی صفت په خله بیان نو شارع ماتن نه خلاف دا سوال شه دینه متعدد جوابونه دي یو جواب دا چې کما تل لکه تصریح کړی دا چې حمد وصف باللسان ده یعنی په جبه دلته مراد وصف باللسان ده ولی وجه دا چې متبادر دا وصفنا ما يختص باللسان چې په جبه خاص متبادر وصف دا چې په جبه وایي ولی ځکه دا لغت سره موافق ده لکه توای وصفت فلانن فلان کی صفت به وکړه دغه وصف نه څه مراد ده یعنی باللسان می وصفت وکړه وصفت فلانن فلان کی وصف می وکړه یعنی صفات می بیان کړ په خله نو شارع متن نه خلاف نه ده دا یو شاعری شارع ماتن مت کې اختلاف نه راغلی یا جواب دادا چې دلته وصف سره باللسان قید نه لګي ماتین خو ویل دا ول وصف باللسان تفتازانی چې حمد دې ته وای چې ته وصف کې یعنی بیان دي صفاتو کې باللسان دلته لسان قید نه ویل که ظاهر کې دا مورد دی اعتراض ده چې دا لسان قید وای په دې اعتراض واردېږي څنګه اعتراض چله کته وای الحمد هو الوصف بالجميل دا وصف تا باللسان چې په خله بیان وکي جمال دی محمود دا تعریف خونه ده صحیح لسان قید څه ولګي ولی ځکه حمد خو مطلق تا دا معرف حمد څه ده دا مطلق تا کدی الله حمدی لذاته المبارکه والمبارکه کدا دی الله حمدی اکدی عباد حمدی حمد خو مطلق تا حتی وصف باللسان وایي نو دې کې حمدالله وته ځکه الله چې ثنا وایي د خپل ذات سبحانه ذات قدوس ثنا چې رب وایي هغه په لسان سره نه وایي ځکه لسان خو جوارح جارحه مخصوصیت وایي ادینه خو الله منزه ده نبی حمدالله وزي حالانکه حمد دلته مطلق ذکر ده یہ مطلق حمد تعریف دادا هو الوصف اوس کا لسان کا دو لگیا بيدا خاص تا حمد العباد سره ځکه عبادت په خله بیانې او دی الله حمد وته سبحانه وتعالى ځکه الله سبحانه اخو اللسان منزه ده دل وجنا دلته الوصف سره لسان قید نه لگاو چې الله حمد نو وزي یوا اگر کا جواب کیدای چنه ماتین واسه بلسان ویری دي دلته مراد وس دلته پکارو چې تا لسان ویری وي ولوسو بلسان اکه ته چې الله حمد وزي بیا
ځکه خو په لسان نه ده. نه دلته معرف خاص ته کنه ودی وزي معرف خاص ته چې حمد ده. ولې دا حمد واقع ده په عبارت العبد کې الحمدلله. دا خو بنده ویل ده حمد، نو دا حمد العباد ده. لہذا وصف باللسان کایت پکار ده چې وایي، لکه ماتین چې وصف باللسان ویلی دي تا تم پکار ده شاري چې وصف باللسان وایي. اکه ته وایي چې الله حمد وزي ځکه خو په لسان نه ده ودی وزي کنه نه وزي ځکه وزي خو پاسه چې معرف عامي معرف دلته حمد خاص ده چې د بندگانو حمد ده. نو که الله حمد وزي وتل دې ته وایي چې معرف شامل او تعریف نه ور شامل به دې ته وتل وایي. اوس معرف خاص ده ځکه حمد د مراد حمد العباد ده. نو کله وصف باللسان وایي او الحمدلله ته نسی شامل ځکه خو په لسان نه دی شامل. ځکه معرف کې تخصیص ده. معرف چې حمد ده د عباد او حمد ده بقرینه المقام په قرینه د مقام سره. ځکه زه هغه حمد وضاحت کوم چې په متن کې ذکر ده الحمدلله الله د حمد العباد ده. لہذا دا ٹھیک شو چې دلته وصف باللسان قید پکار وو. ا دې الله حمد سوال چې دلته الله حمد وزي بیا ځکه خو په لسان نه ده نو غیر نه دا جواب چې الله حمد نه وزي ځکه داخل نه ده بیا ځکه معرف کې تخصیص ده. معرف حمد ده چې په کلام د عبادت کې ذکر ده نو حمد العباد ده. نو الله حمد ته معرف نه ده شامل. نو که تعریف نه ورځي نه دی ورځي کنه تعریف کې خو پسا صدق ضروری ده چې معرف خور شاملي بیا تعریف کې صدق ضروری ده چې تعریف جامع شي. اوس خپل ته معرف کې تخصیص ته چې حمد ده په کتاب کې دا خو د عبادت حمد ده. لہذا وصف باللسان سره الله حمد نه وزي معرف نه ور شامل. دا چې معرف شامل ہے تعریف نه شامل دې ته وتل وای چې تعریف جامع نشي. یا جواب دادا چې د الله حمد ذات پاک کا وصف سره وضو تکید لګو دی باللسان. هغه ته چې الله حمد وزي نه وزي الله حمد نه ده حمد بلکې دا مجازن حمد ده. څنګه مجازن حمد ده؟ ځکه چې دی الله حمد چې دا په معنا دی اظهار دی صفاتو کامله سره ده. هغه هم د حقیقي نه ده. دا خو زه هم د حقیقي تعریف دا کوم هو الوصف باللسان لسان قید لګوم. هغه ته الحمدلله وزي نو یو جواب دا چې الحمدلله په معرف کې نه داخل نو تعریف ته نه ور شامل کنه معرف کې نشته. بل دا چې زه به لسان قید لګوم الحمد الله نه وزي ولې ځکه الحمدلله حمد ده نه کنه. زه خو د حقیقي حمد تعریف کوم چې ول وصف باللسان دی الله حمد نه حمد. نو کنه ورږي وصف باللسان هغه تر شاملېږي نه شاملېږي. الله حمد خو مجاز ده په معنا د اظهار د صفاتو کامله سره. نو که تعریف نه ورځي نه دی ورځي. لہذا وصف باللسان قید لګول پکار وو چې شرع متن منځ کې چې شارع ماتن کې موافقت وي. یا دا جواب ده چې ګوره د الله حمد څه ده چې الله حمد وایي دې معنا دا چې الله تخلیق ته حمد کوي الا السنت عبادی په جبه دې عبادت باندې الله حمد دا معنا ده چې الله تخلیق ته ثنا کوي الا السنت عبادی په جبه دې عبادت. نو دا عبادت تراجش نو وصف باللسان نو وته وصف سره باللسان کړه لګو الله حمد نو وزي ځکه الله حمد معنا دا چې الله تخلیق کوي د ثنا الله السنه دی باندې د جبه دی باندې هغه ادا کوي نو به عبادت ادا کوي.
عبادت ادا ته راځي ده. نو عبادت په جبه ادا کوي. نو چیرته وته نو کته وصف سره لسان کده لګه الحمدلله نو وزي یا دیو جنا چې الحمدلله په معرف کې نه داخلي وا یا دیو جنا چې الحمدلله حمدن هغه کنایه د اظهار د صفات کمالیونه نوزي حمد نه دی یا الحمدلله معنا دادا چې الله تخلیق ته ثنا کوي الله السنت عبادی په جبه دی عبادت باندې نو خو بیا عبادت تراجش عبادت خو باللسان وای نو نوزي دی الله حمد نوزي ځکه دی عبادت حمد تراجه ده دا شو یا جواب دادا چې وځ باللسان قید ولګوا الله حمد نوزي ولی نوزي ځکه دا تعریف ته اشهر الافراد ده تعریف لفظي ده تعریف لاشهر الافراد یعنی حمدنا یو د مخلوق حمد ده دا مشهور فرد ده ایو د الله حمد د خپل ذات منزه پره مشهور نه ده بلکې عامت الناس خو دې ته سوچ کېږي نه چې الله ثنا خپل ذات پاک پره نو دا تعریف څه ده یعنی زه لسان قید لګوم لکه چې ماتین لګولای ده او کته الحمدلله وځي ځکه خو په جبه نه نو مو وایي چې نه سړیا دا تعریف ته حمد ده د اشهر الافراد تعریف ته ده مشهور فرد د حمد عباد حمد ده خپل لسان سره یې کنه نو دا تعریف به اشهر الافراد التعریف ته مشهور فرد دا تعریف لفظي خلاص ده یو التعریف لفظي په خاص سره جایز دي نو خیر ده دا د مشهور حمد تعریف ته والوصف باللسان زوای ادا تعریف لفظي ده د مشهور فرد تعریف لفظي ده اکدا وزي هغه نو تعریف لفظي په خاص سره جایز ده دغه چې بدی نشته یا جواب دادا چې دا وصف باللسان څه ده دا وصف څه څه ده دا مقوله د قول نه ده الحمد هو الوصف وصف په خپل بیان مقوله د قول نه ده وصف معنی چې په خپل بیان وکي نو دا وصف په خپل مشیر باللسان کړي ځکه وصف په خپل من مقوله الكلام والقول دا مقوله د قول کلام نه ده وصف دا معنی چې په خپل بیان وکي نو شرع متن نه خلاف نه ده ماتین په بعض تصانیف کې ویلي دي وسنا باللسان دلته ماتین ویلي دي اشاره هو الوصف دام قول لسان تر دام سنا باللسان تر راځي ده ځکه وصف من مقوله القول والكلام دا مقوله د قول کلام نه ده وصف دا معنی چې په خپل قول کې بیان وکي دام باللسان شو ماتینم باللسان کړه لګولای ده په بعضو تصنیفاتو کې نو شرع متن نه خلاف نشو دا شو یا جواب دادا چې ګوره دا لسان کړه چې ماتین ویلا ده دا لسان مقابل د ارکان او جنان ده حمد وصف ته باللسان یعنی په جنان په ارکانو نه ده جنان زړه ارکان اعضاء نو حمد تعریف چې مونږ کوو چې دا وصف باللسان ده لسان نه مراد ده ملا يكون بالارکان والجنان چې زړه ارکان سره نه دا مراد ده بلکې به څه معنا ده چې په جنان پر قانوني په چای په لساني یعنی مبدا تعبیر باندې بس لسان په معنا د مبدا تعبیر ولسان مقابل د ارکانو ده هدي جنان ده یعنی زړه او اعضاء سره نه
دا معنا نه د لسان چې خامخا په جبي نه د لسان مبدا او تعبیر نو مبدا او تعبیر خو ممکن دغه جبه ده او الله سبحانه کما یلیکو بشانی نو تعریف دی الله حمد تا ورغای الله والحمد هم وصف بالجمیل ده یعنی الله وصف کوي صفات بیانوي په مبدا او تعبیر نو لسان نه په تعریف کې چې ثنا باللسان ویلي دي ماتین په بعضی کتابونو کې دغه ثنا نه مراد ده دغه لسان نه مراد ده مقابل الارکان والجنان چې پزړه پازاونه دا به عام ده که په جبی که په مبدا او تعبیری چې دا شان دی الله ده نو هغه لسان قید چې لګیدل دا دنه حمد الله نه ده وتلای دا چې دلته به مونږ لسان قید ولګو دا نه به حمد دی الله نو وزي ځکه لسان به کنایي مبدا او تعبیر چې مقابل الارکان والجنان دا لسان دا معنا نور په معنا دی مبدا او تعبیر سره نو الله هم تعبیر کوي کما یلیکو بشانی همون کې مبدا او تعبیر جبره والوصف بالجمیل دا بیانول دي صفات دي پخله ځکه وصف نه متبادر دا معنا بالجمیل چې تعلقي جمال دی محمود سره چې جمال ته بیان کې وذلته نقطه ده لاندې جعل البایل سببیت حتى يكون محمودا له ينافي ما سياتي من الشارع بعض شراح باندې رات کې بعض وایي دا به په بالجمیل کې بای سببیه ده چې بای سببیه کې به دا محمود علی واقع شو ځکه به دا معنا ده هو الوصف بالجمیل حمد چاته وایي بیانول دي صفت به سبب الجمیل ها به سبب جمال فی المحمود په سبب د جمال فی المحمود سره نو سبب خدا معنی کنه چې دا جمال د محمود پتا باندې 22 نو چې جمال د محمود پتا باندې 22 ته محمود علی وای نو دا جمیل خو محمود علی شه چې به سبب بیا کې نو دا معنی چې بیان د وصفتا د محمود بالجمیل په سبب د جمیل سره په دې تور چې دا جمال د محمود پتا باندې 22 دا بای سببیه ده نو چې جمال د محمود پتا باندې 22 دا ته محمود علی وای بیا خدای جمیل چې کای محمود علی واقع شه په ترکیب کې اثر دې چوری سوای شارع چې دا جمال محمود وی ده نو حمد دا حامد دا محمود دا محمود بی دا نو التوای شاره چې دا جمال محمود بی واقع ده او دلته چې تبا سببیه کې بیا خو دا جمال سببی لپاره ده حمد 22 په حمد ا 22 خو محمود علی نو دا توجیه چې جمال محمود علی واقع کې منافی ما سیاتی من اشاره دا منافی ده شارع کول سره ځکه شارع جمال محمود بی ګرځي نه محمود علی على جهة التعظيم والتبجيل چې دا بیان د محمود بیان د جمال د محمود دا متلبس بجهة دا متلبس علت سره چې علت څوک یا تعظیم او تبجیل چې تعظیم ظاهری دا او تعظیم باطینی دا یا دا یو بل پر تاکید دي کمال تعظیم او کمال تعظیم دا چې باطین کې ظاهر کې نو دا جهت څه دا په معنا د علت سره ده نه په معنا د طرز طریقې سره ده لکه عبد الله یزدی وای عبد الله یزدی وای چې جهت په معنا د طرز طریقې سره ده دا څه معنی ده والوصف بالجمیل دا بیانول دي په جبه الجمال جمال د محمود على طرز التعظیم و تبجیل چې طرز او طریقه د تعظیم او تبجیلی ودا حمد چې خالی طرز دی نو سخریه پکې داخله شو غب استهزاء ځکه طرز د تعظیم او تبجیل خو الته چې سره بل پر استهزاء کوي کمالات ذکر کوي پورې خان دي هلته هم طرز د تعظیم یا تبجیل وی
نو بیا خو استهزاء داخله کړه په تعریف ته حمد کې دیو جی جهاد په معنا د طرز طریقې سره نه ده لکه عبد الله یزدی وای بلکې جهاد په معنا د علت سره ده دا تا وصف بیان د جمال د محمود چې تکیا متلبس بعلت دا یو علت سره متلبسي هغه علت شي التعظیم والتبجیل علت تعظیم او تبجیل ظاهر کې تعظیم یا تبجیل کې تبجیل باطن کې تعظیم اخالی طرز طریقہ نه خو سخریا نه پکې داخليږي ځکه سخریا او غب کې استهزاء کې او ظاهر کې تعظیم خو تبجیل نه وي ا طرز طریقہ وي خو تعظیم او تبجیل علت نه مال کیسے ظاهر کې تعظیم کې تبجیل خو نه زړه کې نه تعظیم لہذا جهت په معنا د علت سره ده یعنی دا وصف د جمال د محمود چې ته بیانې دا یو علت سره متلبسي چې علت تعظیم یا تبجیلی او دغه ته خو مدای سره بل پر استهزاء کې دلته اگر که تعظیم ظاهر کی وي او تبجیل نه پزره کې دا وته اکه ته طرز طریقہ خله لکه عبد الله یزدی چوي نو طرز طریقہ حالته ای استهزاء کې هم طرز طریقہ د تبجیلی او د تعظیم ظاهری بیا سخريه نه وځي پوښتنه په خبره بس دا بل کتاب ہے پہلی